السلام علیکم ملګرو، دا هم هغه اپلیکیشن دی په دې سایډ باندې تاسو زما سره ګورئ په کم اپلیکیشن پسې چې تاسو ګرځېدئ او دا اپلیکیشن چې ما را چا نه زده کړی دی زه هغه ته اوس هم دعاګانې کوم او که دا اپلیکیشن چېرته کې تاسو زما نه زده کوئ نو تاسو به ما ته هم دعاګانې کوئ. بیا دومره بهترین اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو څومره هم تاسو ایډیټینګ کول غواړئ تاسو به یې کولی شئ. په دې کې تاسو بېشماره څیزونه ایډیټ کولی شئ، سوشل میډیا پوسټونه، تمنیلې، لوګوګانې، څه شی هم تاسو غواړئ ستاسو به ذهن کې راځي چې ما ځان له ایډیټ کړی نو هغه تاسو په دې اپلیکیشن کې ایډیټ کولی شئ. ډېر بهترین اپلیکیشن دی، د اپلیکیشن نه فایده واخلئ او ویډیو راسره اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه نو ویډیو له یو لایک ضرور ورکوئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. دلته کې زما سره په دې سایډ باندې وګورئ د اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم چې په دې کې به کار څنګه کوو او کوم اپلیکیشن دی. اوس دې اپلیکیشن ته زه راغلی د اپلیکیشن ما دلته کولاو کړی دی، صحیح ده. اوس به وایم چې په دې اپلیکیشن کې زه ځان دلته کې یو تمنیل ایډیټ کم یا پکې یو پوسټ ایډیټ کم یا پکې یو بزنس دپاره چې هله کارډ جوړ کړم. تاسو اکثر مطلب ځان له کارډ جوړوئ که نه دکان یا یو شي هر یو څیز چې هغې دپاره تاسو یو بزنس کارډ ایډورټایزمنټ کارډ جوړوئ نو تاسو ځئ هغه دکان ته ورته کې ځان کارډ جوړوئ او هغه دنه پیسې م اخلي. تاسو بالکل فری ځان له په دې کې کارډ ایډیټ کولی چې راځم په دې بزنس باندې کلیک کوم او دلته کې تاسو زه ښیم چې په دې کې به تاسو ځانه فری کارډ مطلب څنګه جوړوئ، فری کارډ به تاسو ځانه څنګه جوړوئ. هر یو کارډ بدله کې تاسو به یو کارډ سلیکټ کوئ. زه به تاسو ته دلته کې ووایم چې دا یو کارډ زه سلیکټ کوم، په دې کې د ایډیټ شوی دی، بهترین ایډیټینګ پکې شوی دی، صحیح ده. کلر، رایټینګ، هر څه پکې ښه بهترین ډیزاین باندې پراته دي. دې کې نور هم ډېر څیزونه دي هغه پکې هم جوړو، صحیح ده. دلته کې لیکل دی بلال احمد جنریټر ورکشاپ بلال احمد که نه. نو دلته کې تاسو دا دا تصویران دي تاسو ټول ډیلیټ کولی شئ، صحیح شو. دلته کې اوس زه راځم او دا تصویران دې ټول ډیلیټ کوم، صحیح شو. د جنریټر د تصویران دې ټول ډیلیټ کوم. اوکې، بلال احمد په ځای باندې دلته کې خپل نوم لیکم، صحیح ده. تاسو څنګه ځان خپل نوم باندې دکان سلیمي په خپل نوم باندې جوړوئ، چاله کارډ جوړوئ، خپل هر چاله جوړوئ که نه تاسو په دې باندې به کلیک دی ګوره ته زه لیکم خپل نوم مې ولیکو، صحیح شو. خپل نوم مې ولیکو نو څومره بهترین شو. جنریټر ورکشاپ په ځای باندې دلته کې زه ولیکم چې څه شی تاسو پکې څه نه لیکئ. په دې کې تاسو څه هم لیکل غواړئ د هغې سره لاندې د خپل دکان څه ډیټیل د خپل شاپ نو هغه پکې دلته کې تاسو ایډ کولی شئ. دا په دې لر کېږي ډیلیټ کېږي هم په دې کې راشي. دلته کې دا نمبرې دي نو په دې کې خپل نوم ولیکئ، صحیح شو. دا زما نمبرې دی، رابطه نمبر ولیکئ یا خپل نوم بیا ولیکئ، رابطه نمبر داسې ولیکئ. ګوره ورته رابطه نمبر، صحیح شو. دلته کې لیکم چې رابطه نمبر. نو اوس دلته کې به دا کې ایډ کوم چې څونه بهترین ښکاري. په دې کې به راشي دلته کې به خپل نمبر ولیکئ. تاسو څه هم نمبر دا نمبر به کټ کړئ دا کې چې په دې کې ایډ شوي خپل نمبر یې په دې کې ورواچوئ چې تاسو څه هم نمبر یې هغه نمبر په دې کې ایډ کړئ. نو ګورئ ورته ما نمبر دلته ایډ کړو. په دې کې دلته کې به راشي خپل تاسو ته هېڅ ته هم ضرورت نشته، سوچ کول ته پکې ضرورت نشته، بل څه پکې ته ضرورت نشته. ولې چې هر شی تاسو تیار میلاویږي. دا پکې دی د تاسو د پته، لوکیشن، ایډرس د ایډرس پکې تاسو تیار میلاوي. تاسو ته کوم ځای کې سره په کوم ځای کې تاسو د دکان دی، په کومه ګلۍ کې دی، په کوم بازار کې دی، په کوم ځای کې دی، صحیح شو. دا پکې شو بزنس کارډ. په دې کې خپل دغه دکان تاسو د څه شي دکان وي د هغې تصویران تاسو هیډ کړئ، صحیح ده. دا پکې شو بزنس کارډ. हमारे यहाँ गैस पेट्रोल تاسو ولیکئ چې हमारे यहाँ پلا چیز میلاویږي، صحیح شو. دا پکې شو بزنس کارډ. د دې نه علاوه تاسو راځم په دې کې یو تمنیل ایډیټ کوم. زه زر ایډیټ کوم. تاسو په دې کې بهترین ایډیټینګ کولی شئ، بهترین کارډ په دې کې تاسو ایډیټ کولی شئ، صحیح ده. هر څه پکې تاسو ایډیټ کولی شئ. اسلامي یو پوسټ جوړوم یا هسې بزنس خو شو. الیکشن، اوس الیکشن دی، تاسو په الیکشن باندې کلیک کړئ. دلته کې اوس ګوره هر یو کس چې د خپلې پارټۍ سپورټ کوي. دلته ګوره ورته څوک د عمران خان سپورټ کوي، څوک د مسلم لیگ سپورټ کوي، څوک هر یو کس د خپلې پارټۍ سپورټ کوي. تاسو هم د کومې پارټۍ سپورټ کوئ تاسو دلته کې په خپل دغه کې خپل طریقه باندې دلته کې ځانه پوسټ ایډیټ کولی شئ. ګورئ په دې کې خپل تصویر لګولی شئ، خپل هر څه به یې کولی شئ، صحیح شو. عید پاکستان باره کې تاسو یو پوسټ جوړول غواړئ. دلته کې ګوره د پاکستان لپاره ځانه یو پروفایل پکچر چې دی هغه جوړ کړم، صحیح شو. نو دلته کې زه راځم 23 مارچ دی پکې پاکستان ډے دی پکې. دلته کې زه راځم چې دلته کې په دې کې زه خپل تصویر ایډ کړم او بهترین پاکستان د پوسټ جوړ کړم ځان له. نو ګورئ ورته تاسو پکې هر قسم ایډیټینګ کولی شئ، هر څیز پکې رایټینګ چینج کولی شئ، کلر چینج کولی شئ. دا تصویر دلته کې راغی او نو ګوره په دې کې زه خپل تصویر ایډ کوم یا پکې د مینار پاکستان پکې دی. دا هر څیز په دې کې اخوا پکې هم ځي، دی خوا پکې هم ځي. په دې کې زه به دلته کې ووایم چې د خپل تصویر پکې زه صرف ایډ کوم نور پکې څه نه کوم، صحیح ده. نو تیار پوسټ چې ما ته کوم میلاو شوی دی هغه صحیح دی. نو ګوره دلته کې زما تصویر دلته راغی په دې سایډ باندې. دلته کې زه راځم او لګوم. څونه بهترین پکې ښکاري. خو تصویر چې کله هم تاسو په پوسټ کې لګوئ نو د خپل تصویر نه بیک ګراوند چې دی هغه لازمي ریموو کوئ. په انشاټ کې هم ریموو کېږي او د په پکسل لیب کې هم ریموو کېږي، صحیح ده. تاسو یو تصویر ګورئ د هغې نه بیک ګراوند چې دی هغه لازمي ریموو شوی، صحیح شو. دا له دې نه
ریموو شو دا وشو پکې دا تصویر. اوس در اعظم دلته پکې یو لوګو جوړوم، ځان مې یو ښایسته بهترینه لوګو جوړه کړی، یا مې ځان یو تمنیل جوړ کړی. صحیح د ویډیو مې جوړه کړې ده، اوس تمنیل به کوم ځای کې جوړ کړم؟ یار تمنیل لپاره یو صحیح اپلیکیشن ته ما سره نشته چې بای هر څه ما ته تیار میلاو شي، خو زه پکې صرف ایډیټینګ وکړم. دلته کې زه راځم یو تمنیل جوړوم. صحیح ده، دلته کې زه راځم یو تمنیل سمپل په دې وړو کې تمنیل باندې به کلیک کوم چې لږ لیکلي پکې زیات دغه پکې نه ښکاري. تاسو هر یو دغه چې دغه په دې کې شوی साइज लेने का तरीका دا یو تمنیل دلته अब دې کې لیکل چې साइज लेने का तरीका. صحیح ده، دلته کې تاسو ته وایم چې पेज बनाने का तरीका या पेज बनाने का तरीका. تاسو د څه لپاره کې ویډیو جوړ کړی تاسو به هغه باندې کې لیکئ. صحیح ده، تاسو د څه لپاره ویډیو جوړ کړی एडिटिंग. زه دلته کې لیکم چې एडिटिंग करने का زه دا ویډیو د एडिटिंग لپاره جوړوم کنه. एडिटिंग مې ولیکو، اوس ته ګورئ دلته کې هغه ځمن एडिटिंग راغی. دلته کې اوس لیکم چې एडिटिंग करने का तरीका د एडिटिंग د کولو طریقہ. صحیح شو، करने का तरीका एडिटिंग करने का तरीका وشو करने का तरीका نو ګور وته. صحیح شو، نو څونه بهترین شو. اوس په دې کې تاسو راشي دلته کې خپل یو داتې هم ډیلیټ کړئ، داتې هم ډیلیټ کړئ. په دې کې تاسو خپل ایډیټینګ اپلیکیشن تصویر ورکوي یا خپل تصویر ورکوي، هر څه چې تاسو هم ورکوي نو په کې تاسو کولای شئ په دې اډ نیو باندې کلیک کړئ، ګیلری پک باندې کلیک کړئ. مثال زه تصویر باندې کې کم ځای ګورم چې دلته کې د تمنیل لپاره یو پکچر سلیکټ کما. صحیح شو، دلته کې پکې زما سره شته ګورم دا اپلیکیشن دا تصویر چې زه په دې کې سلیکټ کوم نو ګوره وته تصویر دلته کې زما راغی، دلته کې پکې لږ غټ کړئ دسه نو ګوره. په دغه طریقه باندې تاسو ډېر بهترین تمنیل چې دا په دې کې ځان اډیټ کولای شئ، لوګو پکې اډیټ کولای شئ. دلته کې زه راځم ګوره یو لوګو پکې سونه چې تاسو افیشل د لوګوګانې نه کنه خسته خسته تصویرانه جوړ کړي یا لوګوګانې جوړ کړي راځي په دې اپلیکیشن کې اډیټ کړئ. صحیح ده، دلته اوس راځم دا ګوره سونه هم د لوګو چې تاسو سره ویب سایټ باندې ښکاري کنه دا ګوره دا په دې کې ځان خپل جوړ خپل نوم پکې لیکلی شئ، کویټا کیفې، مای سٹور، کافي شاپ. په دې کې تاسو خپل نوم ورکولی شئ، خپل هر څه پکې دنیا نیوز دلته کې لیکل کلر نیوز دنیا نیوز. په دې ځای کې لیکم زه خپل نوم لیکم، خپل چینل نوم لیکم. صحیح ده، کلر نیوز په دې ځای کې لیکم ګوره وته خپل نوم لیکم، نور پکې هېڅ هم نه لیکم. صحیح شو، تاسو په دې کې خپل نوم لیکلی شئ، خپل چینل نوم لیکلی شئ. داسې ورکوټ یې کوئ لږ داسې کوئ دا سیټ داسې کوئ دا به لاندې راشي. صحیح شو، نو ګوره وته دا تاسو دلته کې د فونټ ته راشئ، دا فونټ پکې چینج کړئ نو څونه بهترین شو. دنیا نیوز خبرو کې دنیا دلته کې تاسو هم چې خپل څه لیکئ تاسو هغه لیکلی شئ، پکې دا چې ډیلیټ کوئ شئ لوګو بس تاسو تیار شي. دلته کې دا ګوره نو په دې کې ډېر زیات ایډیټینګ تاسو کولی شئ. په دې کې تاسو دا ټول یو شیز ایډیټ کوم نو ډېر ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. په دغه طریقه باندې تاسو په دې کې ډېر زیات کار کولی شئ. تاسو چې کله دا انسټال کړئ کولاوي کړئ لاړ شئ پلی سټور ته. دلته کې زه راځم پلی سټور ته، پلی سټور کې سرچ کوم اردو ډیزاینر فوټو دا اپلیکیشن دی ګوره دی اردو ډیزاینر فوټو پوسټ میکر. دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دې اپلیکیشن کې تاسو دا ټول کار کولی شئ. دغه اپلیکیشن ملګرو کې ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا ویډیو له یو لایک هم ورکړئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. د الله په امان.